او حدیث مبارک ارتوائما مشکات شریفو صحیح ستو نور ډیر کتابونو ذکر کړی دی صحابه کرامو ته ګورئ اغوی سبقت ست کړی دی اغوی کوم شي ته په دنیا کې وړاندې شوي دي مقابله یا په څه شي کې کړې ده کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل دا خو ما تاسو ته بار بار ویلي دي علماو بار بار بیان کړي دي بیا هم خلک په دې باندې عمل نه کوي نو پته لګي چې زما او پتا کې ذوق د نیکۍ نشته ذوق د عبادت نشته ذوق د ثواب حاصلېدو نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل صحابه وتا دو خبرې ورته وکړي اول نمبر خبرې څو ورته وکړه ورته فرمایي اے صحابه کتاسو مانزتا د ادریدو په وخت کې جمعتا د ادریدو په وخت کې د اول صف ثواب نه خبر شوي مشکات شریف سیاست او حدیث دی نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې کزما په امت کې په جمع وخت کې د اول صف کې د ادریدو ثواب نه څوک خبر شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دومره رش په جوړ شي د مسلمانانو چې په هغه باندې به خلک لاټري اچي بیا قراندازی به پکېږي قراندازی که د اول صف ثواب نه څوک خبر شو په جماعت کې یو یا دا خبره وکړه او دویم نمبر مسلم شریف حدیث دی نبی علیہ السلام دا خبره وکړه وی چې قیامت په ورځ باندې چې کوم خلکو په دنیا کې د الله جل جلاله رضا دپاره اذان کړی مؤذنین نبی علیہ السلام فرمای قیامت په ورځ باندې به مؤذنین څټ د نور خلکو نه اوچتي او په میدان محشر کې به ټول خلکو ته پته لګي چې دا په دنیا کې مؤذن و څټ به یې اوچتي نبی علیہ السلام فرمای صحابه کرام فرمای چې کله دا دوه خبرې نبی علیہ السلام وکړي وی چې په مسجد نبوي شریف کې به په اول صف کې دومره صحابه کرام اولیاړو دومره صحابه کرام که هغې نه انسان صفونه جوړ کړي وی نو هغې یو صف ادرېدو خلکو نه به لس صفونه جوړ شوي وی ټول صحابه به پکې ولیاړو او بیا به چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ورته به فرمایل بعضې کسان پکې وروستو شئ ځکه چې کسان خو ډېر دي هېڅوک به هم د وروستو کېده یو به یې ته وي چې ته وروسته شه ځکه چې اول صف نیکۍ زیاتې دي زه وګټم بل کس به وي چې زه وګټم صحابه کرام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قرآن اندازۍ ته او لاټرۍ ته مجبور شو موږ له به لاټري واچوله په هغې باندې صحابو به اول صف ته ځان را رساو چې دې نیکۍ نه او بیا د دویم حدیث لاندې صحابه فرمایي وی چې په مسجد نبوي شریف کې به په اذان خانه کې به دومره صحابه کرام به د اذان دپاره موجودو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک به په اذان باندې وله قراندازي او لاټري اچوله چې په تاسو کې به څوک اذان که نبی علیه السلام وجه څه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې قیامت په ورځ باندې به د مؤذنینو څټ او غړۍ سي اوچته وي هر صحابي وي چې زما غړۍ او زما څټ سي ما هغه اوچتي هر صحابي به وي چې ثواب چاته میلاو شي ما او تاته میلاو شي دا په صحابه کرامو کې هغه د نیکۍ د حصول ذوق او شوق والله چې څنګه نن زما او پتا کې د مال د دنیا د شهرت د کپړې د خوراک کومه جذبه ده که نه جذبه د هغې د حصول که د دې لسمه حصه جذبه زما او ستا کې د دین پیدا شوه ما او ستا به دنیا کې هم کامیابي او زما او ستا به آخرت کې هم کامیابي د دنیا د جذبې لسمه حصه یادوم لسمه حصه که ما او تا په دین کې پیدا کړه دنیا هم سرخرو ده او آخرت کې هم انشاءالله تعالی ما او تا سرخرو وي